چې یو مور پلار د خپل بچي تربیت کول غواړي نو دی په څلورو خبرو باندې عمل وکړي. خو یاد ساتئ تربیت په دواړه کوي، دا به هم مور کوي هم به پلار کوي. لومبنۍ خبره خو دا چې خپل بچي ته پاکي وښایه، نظافت، صفایي. همیشه ماشوم ته صفا کپړې اچول، دته د اودس چل خول، دته د لامبا چل خول، دته د مونځ کولو چل خول. ځکه چې ماشوم کله پاک وي ورده کې پاکي رااله نو د ده طبیعت به هم پاک شي، د ده خوی به هم پاکي، خوی به هم پاکي. خو چې ماشوم ګندی د ده خوی به هم ګندی، د ده طبیعت به هم ګندی. او چې فطرت ګنده شي نو بیا به د هغه بد عاداتي خصلتونه به بچ. او صفایه سے هم لازمه ده، الله تعالی خوښه کړې ده. ان الله یحب المتطهرین، الله پاک خلق خوښوي. یو حدیث کې راځي ان الله جمیل ويحب الجمال، الله خپل ښکلی دی او ښکلي خلق خوښوي. نو چې زما ستا بچې پاکې والله خوښ کړي، د دې نه لویه خبره بله کېدلی شي. دویم بچي ته رښتیا، سچایي، صدق. کله چې د بچي ته رښتیا وښول ستا ټولې معاملې حل شوې. چې بچې دروغ وایي دی به ګناهګار نه، ځکه حدیث کې راځي چې دروغ دا د تمامو ګناهونو جړ دی. دی به نه تا سره دوکه کوي، نه به ښه نه به بدي. او رښتیا بچیان ډېر په رښتیا سره بلا قومونه خلکو بدل کړي. واقعات وګورئ. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه په باره کې راځي چې د مور بغداد ته علم دپاره لیږلو، نو په دې نیام کې په دې کوټ کې وله پیسې وګنډلې پټې، یا دراهمو د نانیرو. ورته وایي بچې دا به سنبال کېدی چې چېرته در سره پیسې ختم شي او ضرورت راشي دا به بیا راوباسي، د ضرورت نه سیوا نه. د الله شان په لاره کې هغه قافله غلو ونیسله، قافله یې ټوله لوټه کړله. غله ورته وایي نور څه شته که نشته دی؟ عبدالقادر جیلاني ورته وایي جی شته ما سره. وایي څه دي؟ وایي شاته دې نیام کې دا پیوند دا غوټه چې ده دې کې ماله مور پیسې تړلي دا کولو کړي. غله حیرانه شو، لاړه خپل مشر ته وي، یو بوډا ناست دی ایکسپرټ غلو، هغه ته یې وویل او دا ماشوم ماله راولي. بچې تا نه چې غلا وکړه نو تا دا ولې وښول چې دی دنه تپوس وکړو. وایي زه چې کور نه راوتم ما ته مور ویلي چې هر څه به کې زویه خو دروغ به نه وی. زه مور د دروغو نه منې کړی یم نو ما ځکه دروغ نه شي ویلی. دی تپوس وکړو څه شته در سره؟ وایي ما وی چې او شته. نو هغه غلو مشر حیران شو چې ښه یو ماشوم کې دومره یره شته، د الله حکمونه دی دومره مني چې دروغ به نه وي، الله پرې ناراضه کېږي او موږ دومره غټ کار کوو. نو هغې باندې څه شو، الله تعالی هغه قافله ټول مال یې واپس کړ، د غلا نه توبه طایب وکړه. نو چې کله زموږ ستا بچي کې رښتیا وي بیا به ټیکي. زموږ ورسره مور پلار هم دروغ وایي، اکثر موږ سره هم شي په دې جومات کې بیا خپل هم خاندو، ځان پورې موی پورې پلار یې وایي جوړې مو خیارتوب وکړو خاندمه د استاد جي را سره، خو موږ منځ کې د هغه کمه کلتیا پورې خاندو. کور نه به ماشوم راشي یره جي دی ماشوم بیمار و چې خبر شوي به فلاني ځای ته سنت ته تلو، نو پلار هم ورسره دروغ وایي. پلار هم پلار نه بچې زده کړه وکړي. نو چې خپله رښتیا وایي بچې به چېرې هم دروغ نه وایي. یو درېیمه دا بچي ته خدمت خول. خدمت څه دی؟ خدمت دا دی چې د مشر کشر د نیک د سپینګیري د استاد د عالم د خدمت کول، دا په ده کې یو ماده داسې جوړه شي. ځکه حدیث کې راځي من خدمه خدمه، چا چې خدمت وکړو د ده به خدمت کړی کېږي. حضرت علی فرمایي وایي زما د عبادت نه خدمت زیات خوښ دی، ځکه چې په عبادت باندې جنت ملاویږي او په خدمت باندې الله ملاویږي. چې الله راته ملاو شو نو جنت راته ملاو دی. زه په جنت څه کوم؟ الله په کار دی ماله. حسین احمد مدني رحمت الله تعالی علیه چې شیخ العرب والعجم دی، خدمت ته یې ګوره. نن دی زما ستا بچې زره غونته په جومات کې جارو وایي نو پلار یې کور روانوي، یا معمولی دی ورته استاد وایي چې دا نالې پاکه که یا دی جومات کې جارو وخه، نو هغه استاد به هغه حل شروع کړي که نه ولې هلته نه شاته نمزور شي. ښه او دا خو د دې او دا حالانکې حدیث دا وایي، کتابونه دا وایي چې بچي ته به خدمت ښې. مشر کشر ته د اوبو د تکیا د بالغ پلار ته د پیزار سمولو دا چل به ښې بچي ته، چې دی بچي کې سبا دا را نشي. سبا ته کور ته راځي دی په خپله تا ته تکیه ایږدي، ته راځي دی خپله تاله منګي نه اوبه راخلي، ته راځي دی تاله خپله پیزار سموي.
نو دغه خدمتو چې حسین احمد مدني رحمت الله تعالی علیه د قاسم نانوتوی رحمت الله تعالی علیه کړو د قاسم نانوتوی رحمت الله علیه والد محترم بیمارو او هغه به د خپل پلار خدمت چاته نه پرې حسین احمد مدني ډېر وخت نه اورېدو خو ملاوېدو نه موقع نه ملاوېده په کټ باندې پروت و غالبا فالج مرض یو ورځ قاسم صاحب نشته اور چې وی قتل نو د قاسم صاحب والد رحمت الله تعالی علیه تقاضا کړی او د سماعت کړی د هغه غټ او د سماعت بولو براز روچت کو په لاسونو سره اوچتۍ او ټیم کې لوښي کچې بار غورځئ دی که چې په استاد راغی قاسم نانوتوی رحمت الله تعالی علیه چې وکتل لاسونه اوچت کړل د رب په حضور کې دعا غواړي ربا د حسین احمد د لاسونو لاج وساته هغه حسین احمد مدنیو چې لاړو د عرب او د عجمو شیخ وګرځېدو عرب او عجمو به چې کومه دیني فیصله کوله کوم کار به کولو ای خپل پیشوا او رهبر دی ګڼلو هغه حسین احمد مدني چې مولانا عزیرګل رحمت الله تعالی علیه نور داسې لوی هستیانې په اسیران مالټا کې چې کله کېدو نو د حضرت خدمت ته یې کړی دی خدمت یو داسې عجیبه جذبه ده بچي ته وښایم اور اخیری محبت د رشتہ دارانو محبت د اهل و عیال د مسلمان محبت نه کې زما ستا غونته بچي ته دا وښایه چې بچي دا د تره دی د سره به خبرې نه کې دا د ماما دی د سره خو به نه ګورې او بچي که مړی ما که ژوندی ما بخم به دې نه که هغه بل رالو هغه خو به په جنازه هم نه ودرېږي نه دا ډېر غلط کار دی نن چې د دې بچي پړه کې ته د بل نفرت اچې سبا به همدا بچي تا نه نفرت کوي دا زموږ معاشره چې نن جنگ جګړې دشمنو تر ترپکنو تر مخه یو دغه وجه ده انما المؤمنون اخوه قرآن به ورته راوالي چې مسلمانان په خپلو کې رونه دي رور به د رور سره مینه کوي محبوب فرمایي لا يدخل الجنة قطات رشته ختمونکې به جنت ته نه ځي دا حدیث به ورته ووایي چې رشته صله رحمي دا به روز په محشر د الله هر سره تړلي زویا کم انسان چې صله رحمي کړي دا صله رحمي به دعا غواړي الله خپل د عرش سایه نصیب کا او چا رشته ماته کړي الله به ورته وایي ربه نن د خپل عرش د سایې نه محرومه کړه لرې کا نو چې محبت ورته وښې خاندان به آبادي سکون به راځي دا زما ستا یو غلطه طریقه ده زما ستا غلط رواج دی جی ولې نه زما دا رور دی دی به ما کره څنګه راځي زه به د سره غم خادي کوم زما خو زلمي بچي دي او پیغلې لونه دي زما ستا غم خادي طریقه غلطه ده اسلام تا ته دا نه وایي چې غم خادي پرېږده اسلام تا ته دا وایي دا طریقه دې پرېږده دا طریقه سمه کا کم هلک کم جینۍ چې بالغ شو د یو بل سره ملاوېدل نشته چې نکاح کېږي نارینه به راشي بهر دې کښېني زنانه دې په کور کې وکړي غم خادي خبره ختمه پیغمبر نه دی کړي پیغمبر مونږ ته نه دی خولی د ګنډېرو خوراک په هم ته نه جوړه چې بس روزانه دروزه بس ور روان یې ورکړه نه غم خادی باندې بیماری باندې تپوس دپاره ته ضروري کله چې ما تا خپل بچي ته دا وښایو عزتمندو نو انشاءالله چې دغه بچی کامیاب شي نو معاشره به په خپله کامیابوي او ما او تا به د بچي په تربیت باندې انشاءالله په دین و دنیا باندې رنګ یو نو الله دې مونږ ته هم د بچو د تربیت کولو سعادت نصیب کړي د غلط تربیت نه دې الله مونږ وساتي